الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. درود شريف هو ہے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرامو، طلباء اعزام و دغه لوی اجتماع حاضرین و مسلمانان ورو، د بونیر په دغه خوره د عظیمه جلسه او په دغه جلسه کې د ډیرو غټو علماو شرکت، د دیندارو حضراتو شرکت، د دې خبرې گواهی ورکړي چې د بونیر د خلکو د دین سره او د قرآن او سنت سره د زړه ډیره مینه ده. په دغه لوی اجتماع انعقاد او ستاسو په دغه دینی محبت او مینه او بیا بالخصوص د دغه کوګا ده کم چې ویلفیر تنظیم دی او د هغې غړي دي چې هغې په کوم انداز زمونږ استقبالیه وکړه، ستاسو د ټولو دوستانو په شرکت او په معیت باندې د دغه ویلفیر تنظیم د کوګا دغه ټولو غړو ته، د ملګرو ته، د تنظیم مشرانو ته زه خراج تحسین پیش کوم.
دعا ولکم چې الله پاک دغه تنظیم د ولس د خدمت او د ښېګړې دپاره مزید کامیابی او کامرانی نصیب کړي. یقیني خبره ده زما وروڼو چې د بونیر خلکو سره زما ډېره مینه ده او چې رښتیا خبرې د بونیر د خلکو ما سره مینه ده. زه چې ملیشیا ته لاړم د یو ملګري په دعوت یو افتتاح و هغې نه، نو د بونیر ملګري به راتلل ملاقات له او زما ډېر احترام او قدر و، او کوم چې لرې و رارسېدی نه شو هغې غریبانانو هم په ټلیفونونو رابطې وې، چا وې زمونږ خو 2 ورځې مزل دی، چا وې زمونږ یو شوه روز مزل دی. ما یې نه بچې تاسو راغلی دلته کار له یې، زما د وجې ځان د خپل کار نه مو باسئ. بهر کیف ستاسو د بونیر صالحان خلک دي. زه به یوه خبره ستاسو مخکې وکړم او دا ما همیشه کړې ده، هم د بونیر په دا خوره مې کړې ده چې موږ سره دا لوم حقانیه کوړه خټک کې او بالخصوص په دا لوم نعمانیه چارسده کې، بلکې په دا لوم نعمانیه کې ګڼ شمېر تعداد د بونیریانو وي، ډېر ګڼ تعداد وي. موږ سره سخت کالم تقریبا 12.5 د دوره حدیث طالبان په نعمانیه کې فارغېږي، په دې کې یو لوی شمېر د بونیر د هلکانو وي او بیا هغې له موږ خاص کمرې مختص کړي وي. محتمم صاحب دا فیصله چې دا به د بونیریان وي، خو تر ننه پورې زما په جون کې تر ننه پورې الالآن آج تک موږ هېڅ قسمه د بونیر د طالب علمانو نه د ویښته برابر شکایت نه دی محسوس کړی او ښه طریقې سره الحمدلله موږ سره وخت تېر کړی دی او ډېر د ادب لاندې زندگی تېره کړې ده، د ادب اور د احترام. یہ بات اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ بونیر کے لوگ سچے اور پکے دیندار اور قرآن و سنت سے اپنے دلوں سے والہانہ عقیدت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ دے د بونیر دا خور باقیم دا علم نہ ڈکے. نو د گران قدر محترم رور جناب حضرت مولانا مفتی امیر حسن صاحب زید مجدهم په دعوت مانن ستاسو د کوګا علاقې ته حاضري وکړه. دا ادارې د ګران قدر محترم جناب حضرت مولانا معتصم بالله صاحب حفظه الله زیر نگرانی چلیږي. دا غرونه دی مولانا کفایت الله صاحب ګڼ شمېر او بالخصوص د هغوی کمرور چې بهر دی ګران قدر محترم جناب حمایت الله صاحب حفظه الله د هغې په منډو ترړو کوششونو دا مدرسه جامعه قاسم العلوم سیره کوګا او د هغې لاندې ځینې نورې ادارې هم شته، ډېر ښه خدمت کوي. او که څوک تاسو ته ووایي چې یاره د مدرسو څو کړل د ملایانو صاحبانو څو کړل، نو ته به ورته ووایې چې زه خو کوګا سیرې ته تللی وم، هلته یو مدرسه د قاسم العلوم چې د هغې محتمم دی مولانا معتصم بالله صاحب، هلته خو ما داسې سپینو پټکو والا هلکان ډېر ولیدل. هغه هلکان مې ولیدل چې هغې د قرآن او د دین نه فارغ شوي دي. ما ته خو دا ډېر لوی کار ښکاري، د قرآن خدمت ډېر لوی کار دی. قرآن زده کول ډېر لوی څیز دی. زما قسم په خدای چې د ټولې دنیا دا بادشاهان، د ټولې دنیا دا لیډران، د ټولې دنیا سرمایه‌داران او د کل دنیا دی چې ورته آل ورلډ وایي، دا لوی خلک او سرکاري او غیر سرکاري، په خدای قسم چې د قرآن شریف د حافظ د خپو ګرد تم د خدای په نیز نه رسېږي. هغه خلک دغه مدرسې جوړوي، هغه علما دا مدرسې جوړوي. عالم څوک دی؟ عالم د پیغمبر وارث دی، د رسول الله مبارک حدیث دی. او دا حدیث بعد بل ورځ هم یو میډیا باندې چا شوشه خوړلې وه،
وی دا منګړت خبر دا منګړت نه دا ثابت حدیث دی په ابن ماجه کې او دقه رنګې په ترمذي کې او په نورو کتابونو کې او د مضبوطو اسانیدو سره مذکور دی چې حضور پاک فرمایي انما العلماء ورثة الانبیاء چې عالمان د پیغمبرانو وارثان دي مدرسې د پیغمبر وارث جوړوي زه به د چا خوښ یم او زما خبرې به نه خوښ یم زما د خبرو به څوک سپکه وی دا زما سپکه ده زما خبرو سره مینه ما سره مینه ده زما د خبرو خدمت ما سره مینه ده زما د خبرو چې څوک خدمت کوي ته د هغه سپکه وی زما سپکه ده دا خو د پښتو د رنګې خبرې په دې خو هر څوک پوهېږي قرآن د الله خبرې دي احادیث او سنت اکثریت د رسول الله مبارک خبرې دي یو سړی به د خدای او د رسول د خبرو خدمت کوي د سره به د خدای مینه نه د الله او د رسول د خبرو چې څوک خدمت کوي او تا هغه پسې سپکه وی په مولا پسې په عالم پسې په قاري او په حافظ پسې په خدای په خپل ایمان ویریږه یوه هفته مخکې د امام احمد ابن حنبل سیرت مې کته او تاریخ مې کته سأله رجل یو سړي ته تپوس وکړو د احمد ابن حنبل نه عن رجل يسب العالم يسب المحدث د یو سړي تپوس یې وکړو چې هغه د حدیثو د استاذ بدرد وی دا سړی څنګه دی په خدای یقین چې احمد ابن حنبل پاسید وی زندیق 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 او مجلس پرېښودو لا زما به د خدای سره مینه نو د خدای د خبرو سره مینه به نه زما د الله سره به مینه د الله د قرآن سره مینه به نه نو مینه څه ته وایي دې ته وایي یوازې چې قرآن به ښکلوم بلکل دا مینه ده مینه دغم ده چې قرآن سینې پورې ونیسې مینه دام ده چې قرآن شریف له ښکلې المارۍ جوړه کړې لیکن غټه مینه دا ده چې د قرآن خدمت وکړي او چې څوک یې خدمت کوي هغه سره محبت وساتي د خو دغه د خدای نه غواړم زمارونو زه به تاسو ته دا ووایم په خدای چې د ما ته کله یادي کله مې یېرې بېله خبره ګنې اکثریت زما په دعاګانو کې چې کومه دعا ده هغه دا ده یا الله زما د دنیا زندگی زما حشر او زما نشر الله د دین د طالبانو سره نصیب کړي دا کوم قوم دی د خدای په نس پروردګار رحمان ذات چې په دغه خلکو رحم نه کوي کوي به په چا لمربا ته رحمان او ته رحیم پروردګار چې ته په دغه خلکو رحم ونه کوي په چا به کوي په چا به کرم کوي په چا به فضل کوي پروردګاره کومو خلکو چې ستا قرآن سینو سره نیولی دی کومو خلکو چې ستا د قرآن خدمت لاس سره نیولی دی رب دینه به ډېرې کوتاهۍ هم کېږي الله رب دینه به ډېرې غلطۍ هم کېږي الله خو ستا قرآن د دې پرمختګ کوي خلکو ته رسوي ستا د پیغمبر مشن دی خلکو په لاس کې نیولی دی الله ته چې په دا رحم نه کې په چا به رحم کې یو څو کاله مخکې په دارالعلوم نعمانیه او تمانځو کې ناظم صاحب ما ته ټلیفون وکړ دا خبرې واورئ زمانو ناظم صاحب ما ته ټلیفون وکړ زموږ دقه سر دستاربندۍ ورځې وې لکه دا اوس کې دي اوس په 4 تاریخ د اتوار په ورځ راتلونکي اتوار زمونږه په نعمانیه کې دستاربندي ده نو ما ته ناظم صاحب ټلیفون وکړ چې یو طالب العلم دی د لکي مروت طالب العلم او هغه طالب العلم یو ګوتمه ده مال راکړی چې دا راله خرڅه کړه انګوټي ګوتمه د سرو زر دا راله خرڅه کړه ځکه چې دا طالبان دا ځان له د دستاربندۍ دا مراسم پوره کوي څوک واسکټ والي ځان له میلمانې راځي دغه میلمانو خدمت کوي پیسې یې لګي جامې وایي اگر چې زموږ په دارالعلوم نعمانیه او تمانځو زه ګورې محتمم نه ملته سبق ښیم محتمم مفتي حسن جان صاحب دی زموږ قانون او قاعده دا ده دا 3 کال دی موږ دا شروع کړی چې موږ د طالب نه 1 روپۍ خرچه نه الو 1 روپۍ د سند پیسې هم ترې موږ نه الو سند اجازه ورکړو د هغې هم ترې نه الو
پټکی ورته مدرسه خلی ابل محتمم سیوی د یو طالب العلم په پټکی په سند او په کشف درجات په تقریبا سپا 700-900 روپے خرچران تاسو 1200 کې ضرب ورکې سونه جوړي دا ټول د مدرسې را طرف نه فری اگر که تبرعا د طالبان پیسې ورکي استاد ورته و چې راکې پیسې تاسو له سندونه چاپ کو تاسو په جلسه خرچه کو په زور جبر نه تبرعا او هغې وایي چې واخله جایز دي اسم منعت نشته اسم نه نشته ټوله جلسه په دې چلیږي ماشومان پیسې راغونډې کې محتمم له ورکړي په دې زموږ جلسه جوړه کړه طالبان پیسې راغونډې کې هغې خوښۍ ده چې زموږ پلاران راشي او زموږ یو ښه نقشې سره دستربندي وشي نو زور جبر نه او تبرعا یو صدقه او خیرات ته هېڅ ګناه پکې نشته هېڅ ممانعت پکې نشته لیکن بیا هم نه علي نو هغه بیا هم خرچه خو راځي نو ما ته هغه ناظم صاحب ووی چې دلته یو طالب العلم دی وایي چې دا انګوټه سونے کی انگوٹی دارا لخرسا کا دا پھر دستربندے مراسم کو ما خرسا دکلا وینا تا سره مشوره میکوله مې پام کوه چې خرسا نه کې زه سبا درځم دا طالب ما سره مخامخ سال چې درس درانه مغه طالب شرمېده خو ما وی راوله چرای وستو مې بچې دا ګوته کم ځای وه دا ګوت ما یا شپږ اووه سې یا پنځمه سې یا هر څومره چې وه دا کم ځای وه ما ته شیخ صاحب دا خبرې ما بچې وایم ما زما زیر استاد یم نه غرض دی پرې ستا نوم خو نه لرم اوس خیر طالبان ټول موجود وه ټول هغه وخت کې مونږ سره څه قدر 30 طالبان و دوره حدیث کې ټول موجود ما ته ووایه بچې هغه وجاړل وی دا ماله مور راکړی مور راکړه چې دا خرڅه کړه او په دې ځان له د دستربندۍ ستا کپړې څپلۍ جامې اخلي پیزار اخلي دا په هغې باندې خرچه وکړه وی مور دې څه خیال و دی ولې درکول پیسې نه وي وی نه مور مې راته وجاړل بچې زما اړه غواړي چې نن ښه ډېر خرچه پته وکړه د واده د خوشحالۍ نه دا غټه خوشحالي ده دا د قرآن او د دین د فراغت خوشحالي ده دا په دې خبرې اظهار د خوشحالۍ ده چې زما بچی نن حافظ شو زما بچی نن ناظر خوان شو زما بچی نن عالم شو دې نه غټه خوشحالي بله نشته چې مسلماني مور مې ماته وویل چې بچی ډېر مې څه غواړې پلار دې نشته مړ دی او بچی کور یې سم نشته نو زه څه وکړم هېڅ مې نشته وس دقه ګوتمه ده او دا واخله ځان له خرڅه که او دا ګوتمه کوم ځای وه دا هغه ګوتمه ده چې زما مور ته زما پلار د واده په شپه کومه ګوته کې اچولی دا کوم ځای د ښځې زړه کېږي دا زړه کېږي د یو ښځې خبره وایي ما ته چې خاوند مړ خاوند کوم کالي په ګوته اچولی دی که ګناه نه چې دا قبر کې زما ته همدقه ګوته کې کېدی چې دا ځان سره قبر ته مې یوسه د ښځې کوم ځای زړه کېږي زما مور دا راوایسته دا ګوتمه ماله راکړه چې بچې دا واله او په دې د خپل دستاربندۍ چې څه خرچې مراسم وي دغه وکړه دقه ګوتمه د بل څه کور کې نشته ارمان چې وې چې ما ډېره لوی خرچه کړې د مور دې څه حال و بچې مور مې ژړل څه حال و په دې ګوتمه پسې نه په دې ژړل چې بل څه نشته دا مور چې د خپل بچي د دستاربندۍ او د علم په فراغت باندې دقه د جذبې او د ژړۍ اظهار کوي رب ذوالجلال به په دې مور خپل کرم کوي که به نه کوي ما وی ربه رحم دې څه شو ربه رحمان رحمانیت کم خواله ربه کریم کرم چرته دی ربه جواد جود دی چرته دی خدای په دې مور او په دقه بچي چې ته د خپل کرم او د خپل رحم
او د خپل احساناتو بارانونه کې به پچا دا علم دغسې حاصل دی زما قسم دی قسم درته خورم او دس کې چې ما سره داسې طالبان فارغ شوي دي په سبق کې چې روزه سار نه ماسپښینه پورې سبق وایه مازدیګر ځان له چنګچي چلاوه تیز رفتار او په هغې پیسې ګټه ولې کور څوک نشته هلته هم خرچه کېږي زما هم کېږي او بیا د یو نه د ظالمانو هغه تیز رفتار دی چنګچي چا پټم کړه والله بالله تله داسې هلکانه موږ سره سبق وایي چې ماسپښینه پورې سبقونه وایي د حدیثو مازدیګر په هوټل کې او یو ځای بل ځای خدمت کوي ولې ماشومان رونه دي مور ده ورته هغې له هم سوړل غواړي ایسی حالت میں جب ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو اور ان احادیث کو وہ پڑھنے اور سیکھنے میں اپنا وقت لگاتا ہے ایسی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں مزدوری بھی اور سبق بھی اللہ ذوالجلال ان لوگوں پر کرم فرمائے گیا نہیں دا ډېر لوی خلک دي طالبان دا مقربین دي دا طالبان په مخ د ځمکه د خدای نیازبین دي د عالمانو د پیغمبر مشر په لاس کې غشتی دی هغه امت ته رسوي کم دین دپاره چې زما او ستا پیغمبر کم خدمت کړی دی او کم محنت کړی دی د هغه څوک هغې خدمت څوک کوي په مخ د ځمکه کم قرآن لپاره چې رسول څه رانوځه ما ته تاسو دلته د میدان کې یو سړی راشي ما ته دی وایي چې د مکې د خلکو د حضور پاک رانه پسو په بادشاه نه په ځمکه وه نه په کور وه نه په مشرۍ وه بلکل نه انهم لا یکذبونک ولكن الذين كفروا بآيات ربهم يجحدون ذاتي روانه پیغمبر سر نشته که دروغجن ورته وایي صرف د قرآن د مخه قرآن نه اهل مکه روانه د حضور پاک سره په قرآن شریف او زما وروڼو دا ټکې واورئ حضور پاک نه عایشې صدیقې تپوس وکړه وایي د الله رسول په ژوند کې سخته ورځ په تا کومه تېره ده سخته ورځ وی عایشې هغه چې ستا د قوم نه مایوس شوم او طایف ته لاړم او د طایف نه واپس را روان وم په ما د کاڼو چې کوم باران او یوازې د کاڼو باران نه غلامان او ماشومان او لوی راپسې و چغې راپسې ویستلې او عایشې ما ته دا پته نه لګېده چې د کم ځای نه روان یم او کم خوا ځم دا سخته ورځ وه بله سخته ورځ کومه وه چې زه یې درته ووایم دا سختیت دا طالبان پرې پوهېږي اضافي شیدونه دي تکلیف او د وجود نه وینه بهېدل خو واقعي دغه سخته ورځ وه کوم چې زما ښکلی مبارک پیغمبر وفرمایي بله ورځ سخته وه بله چې کله یې مکه پرېښوده او حضور پاک د مکې نه هجرت کو مدینې ته هغه ابوبکر صدیق وایي قسم دی چې ما وی چې خدای نن سو کم چې دا ځمکه پټاو شو زه پکې ننوځم د حضور پاک حالت مجھ سے دیکھ نه جاتا لیدلی مې نه شو چې حضور پاک د مکې نه تو بار بار بیا دغسې مکې ته او د مکې غرونو ته کتل او زارو قطار اوښکې را روانې زارو قطار زم د الله رسوله دشمن را پسې دی بس یې که او حضور پاک به بار بار کتل مکې ته اوښکې به یې ولوسوی ما احبک الیا ای مکې څه خوښه یې زما نو ما اطیبک الیا ای مکې څه خوشبو یې والله
لولا ان قومك اخرجوني ما خرجت منك ولا سكنت غيرك. اے مکه په خدای مې دې قسم کستا قوم په وتو نه وې مجبور کړي زبستانه نه وې وته ما به بل ځای جون نه وې تیر کړ. بار بار فرمایي ما حبك ال سمع خوخه سمعنا ده قدم د حضور پاک مخ کې نه ته د اوخې قدم مخ کې نه ته او بار بار اوخه راکاږه او شاته ګوره مکې دا څه لپاره دا وینې چې توی شوې دا د مکې نه په تکلیف تللو لأي وجه د څه د وجې نه د الله د قرآن د وجې دقه قرآن امت ته رسول د دغه قرآن عقیده د دې قرآن عمل د دې قرآن اخلاق رښتیا ووایه چا دپاره چې حضور پاک دا محنت خواري او تر مبارک یې وګوره حضرت حمزه چې ټک ټوک شوی دی نن هغه قرآن او د هغې قرآن پرمختګ چې امت ته ورسېږي چا په لاس کې نیولی دی عالمانو او حافظانو او قاریانو قدر وکړئ زما د خبرو مقصد دقه دی د عالمانو صفت ستاسو مخکې کوم زه د قاریانو صفت ستاسو مخکې کوم زه د حافظانو صفت ستاسو مخکې کوم دا مقصد دی چې ستاسو د علم او د عالم سره په زړه کې محبت او مینه پیدا شي او شته خو چې نور هم زیاته شي او خپل یو بچی علم پسې وباسئ. نن به دا فیصله کوئ نن به دا درد په زړه کې کښېنوئ نن به دا فیصله کوئ چې پروردګاره چې وس مې وشو که خپل بچی مې وي که نوسې مې وي زه به د خدای قرآن ته وباسم د خدای قرآن ته به وقف کوم. نن به دا فیصله کوئ چې زه به د مدرسې سره همکاري کوم دغه قرآن چې کوم ځای خدمت کېږي نن به دا فیصله کوې چې د مولا بد به د خولې نه نه وباسم د عالم سپکه به نه وی دا وارث دی ولې بل حدیث هم واوره ترکت فیکم امرین دو څیزونه مې درته پرېښي لن تدولوا ما تمسکتم بهما تر څو چې مو دا دواړه شیان کلک نیولي دي ګمراهان کېږئ به نه. دوه شیان څه دي کتاب الله و سنتي د الله کتاب او د پیغمبر سنت. نو طالبان پوهېږي چې پیغمبر کوم شی پرېښی دی ترکتو طریقه ورته وایي نو چې پلار نه کوم شی پاتې شي طریقه څوک په قبضه کې والي شرعي ته هغه وارثي نو دا وارث نه شو سیږي شو کوئ به انشاءالله زما په دې خبر عمل کوئ به یو بچی یو نوسې به څوک قصد کوي چې علم ته او قرآن ته وباسي لاس به اوچت کوي انشاءالله به وایي نه نه شاته ملګري دا د بونیریانو اواز نه دی زه د بونیریانو مضبوط اواز غواړم انشاءالله وایي داسې نه شوق سره وایي کڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر اور سوچ تمام ساتھی شوق سے انشاءاللہ پڑھے کہو انشاءاللہ شوق سره وایي جزاک الله خیر. بل به دا قصد ما سره د نن نفس کوئ چې د مدرسې او د عالم او د طالب په زړه کې احترام او قدر به کوئ لاس اوچت کې انشاءالله وایي شوق سره وایي نور شوق سره وایي الله د خاطر زما د وجې نه چې دا د الله د کتاب او د پیغمبر د حدیثو قدر او عزت کوي. ها یو څیز به اوس تاسو په زړه کې راځي یو څیزه ده چې مولانا صاحب موږ نه خو دې واده واخیست بس ټیک ته زه به د بچي نه عالم هم جوړوم زه به د بچي نه قاري هم جوړوم زه به د مدرسې سره خدمت هم کوم زه به عالم او قاري جوړوم خو دا د دنیا ژوند دی که نه دا ډوډۍ سره به څه کوم که د بچی ولیږم ملیشیا ته خو ډوډۍ به پیدا کړي نو زه خو د ملیشیا انکار نه کوم ولیږه که نه 3 بچي دي 2 ولیږه ځان له دې هم ګټي او مدرسې له به هم ګټي 4 بچي دي او 3 ولیږه خیر دی پروا نشته پیک پړچار یې د سره فیصله کوم څه 3 ولیږه طالب هم ګټي بچو له به هم ګټي او مدرسې له به هم ګټي موږ انکار نه دی کړی تجارت نه چا انکار کړی دا خو په علماو افترا ده حضرت عثمان تاجر نو
عبدالرحمن ابن عوف تاجر نه او د حضور پاک په مخ کې پیغمبر مبارک زمکې نه دي تقسیم کړي په صحابو د بنو نذیر او نور مالونه او غنیمتونه نه دي ورکړي او صحابو خشته او خانو خشته سونه نه دي ساتلي تجارتونه او زمینداري نه دي کړي د پټینو د صحابو د خیبر زمکې چې تقسیم کړي تقسیم نه دي کړي کوي د دنیا تجارت حلال حرام نه خدای مې یې رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله دغه تجارت او دا ګټه چې د خدای نه برطرف نکی الله به سره یاد ساتي او چې دا کم مولا شو یاره ټیک شو لیکن زه دارونه به سره کوي تعاون او بیا خورونه ځان لشي دی به سخوري څه به خوري دا انجینیر کم تاجر کم دکانو باسم ډاکټر کم نو دی به خامخا ځان له څه ډوډۍ پیدا کړي مولا کم دا خوار به څه خوري واقعي د ملایانو غریبانانو خو څه تنخواګانې وي نه که نه غټه مدرسه چې لویه مدرسه او غټ شیخ الحدیث غټ شیخ الحدیث چې هغه خړې غټه تنخوا اخلي کراچۍ نه یادوم هغه یو ډېر لږ مالدار دی دا زمونږ کې پي کې به واخل 10,000 و 12,000 و 20,000 نه خو غټه تنخوا پکې اړوشته او دا پیزان غریبانان 4,000 و 5,000 دا د دوی تنخوا ده 4,000 په دې به دوی څه کوي په 4,000 خو نن سبا د خلکو دروازې دیاړي د 4,000 دا به څه کوي نو ما یو ځای کې بیان کو یو سړی وي دا په 4,000 ستاسو ګزاره کېږي ما وی باباجي په دې زموږ ډوډۍ هم کېږي په دې جامه هم کېږي په دې الله مونږ باندې حجونه عمرې هم کوي وی دا څنګه مې په څنګه دې نه پوهېږم ښه ډوډۍ خدای راکوي ښه جامه خدای راکوي قسم په خدای ښه رزق خدای راکړه تاسو به سهار چای څښلي یو ځل هم څښلی که 2 ځله ووایه ما په خدای 2 ځله وڅښلي تاسو به یو ځل خوراک کړي ما څو ځله وکړو 2 ځله او زه یوازې نه چې څوک را سره و هغه ته هم 2 ځله درستخان واچولی شي یو ځل سهار چې رالم وی چای به څښو نو چای خو تشه نه که نه هغې سره خو مالها او مالیها څیزونه پراته که او د هغې نه مخکې وچه میوه پکې لا بیله وه هغې ته سرباري وایي پکې بیله وه بیا چای و هغې سره خوراک او میرحسن مفتي صاحب وایي ګورې ګزاره که وروسته ورپسې بیا ډوډۍ ده ما ډېره ګزاره څه ته وایي شی به مخکې پروت یو خېټه ګزاره مني او د ملا خېټه خدای ته وګوره ګزاره مني د بل چا هم نه ګنټه نیمه م خوب وکړه هغې نه پس بیا راپاڅېدو بیا درستخان ډک وکړئ ډوډۍ موږ له خدای راکړه رزق موږ له خدای راکړه جامه موږ له خدای راکړه زما قسم په خدای قسم درته خورم والله بالله که چېرته يیر مې چې حانس پکې نه چم چې په ژوند کې مې په رومال او په پټکي او په ټوپۍ او په دا چوغه او په دا شیانو روپۍ نه ده ورکړې مفتو کې راځي هلکه دا څپلۍ دي دا بوټان دي یو جوړه 2 د ما شته د بس نور هلکه دې خوا که نور به وایي کور ما ته وایي دا بوټان هسې پراته دي زاړه شو دې سره څوک مې چاله ورکړې خیراتي که نه وایي ته خو یو ځل واچوه مې کم واچو جامې ډېرې شکر الحمدلله ایمان په خدای لره تاسو ته ګوره ډوډۍ ته ګوره تش ګوپیا نه مو خوړی تش ګوپیا او لاوڼ او کچالو وی دا ډېر ښه شی دی کچالو په مرۍ کې زر ورتېرېږي او تور باټینګن که خدای پاک یې د دې شکل سره بیخ وباسي دغه تاسو ټول چرګان غوښې چیلي ګډان دا خدای موږ له راکړه خدای د خیر کې حساب کتاب د خوراک شروع شو ملا غرق دی غرق تاسو بیا ګټلې ده او که د حساب ورته وکړو او کېږي به د حساب موږ سره چې ملا صاحب دونه چیلي او ګډان په خدای چې دونه چیلي او ګډان به د خبره چې څوک ونه خوري څومره چې په تاسو ما خوړل دا د رب فضل او د الله احسان او د خدای کرم دا سوچونه مه کوئ سهار مولانا صاحب ما ته وایي چې دغه دی د الوا څه خبره یې پکې وکړه ما الوا خو پکې نشته که
الوا یو هلک راله پخ کړی او ماشوم راغله کوټې غوندې راکوټې داسې ماشوم غوندې و ما ته مولي صاحب الوا مې دله مور پخ کړی ټوله شپه یې پې تېره کړې ده خدای ټوله شپه الوا باندې څنګه تېروله نه چې چکې دي میده کړي دي او ډېره ښایسته الوا وه او که خیر دي ته ډوډۍ کې به زه هغه راوړم د ما الوا به خورې مې خدای اوس تقریر به کله ختمېږي او ډوډۍ به کله ختمېږي اوس الوا دې راته مخکې ولې ووې چې یې راوړلې واقعي ډېره سپېشل الوا وه ما ته پلیټ ټوتو چې نوړی مو واغېسته هلک ما ته وي ما د شوګر لږ نه وې لګېدلې ما ته وي مه خوره د الوا تا له حلوا دومره ښه ده مه سړیه که الوا مې وخوړه نو څه چل به وشي شوګر به 120 نه 140 به شي 160 دي شي 200 دي شي نو وجنې مې نه او که نه یې خورم ټینشن جوړېږي ټینشن او ټینشن سره شوګر هم دنګي بلډ پریشر هم اوچتېږي دړه بیماري م راځي دې خوا که سړیه مې د عوامو خاصې مونږ په الوا بدنام کړی یو وی مولا و الوا او دا مولا الوا ډېره زیاته خوښه ده ما بالکل مې دړه سر دی په خدای ولې زما د پیغمبر خوښه وه کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب الحلوى والعسل شاته والویخه حلوا نه مراد حلوه چې خوږوالی وي ماجون مرکب دا د حضور پاک خوښه وه زما م خوښه ده د سویټ ډش په نیت یې خوره ثواب دې نه کېږي په دغه نیت یې خوره چې زما د پیغمبر خوښه وه حضرت انس وی د حضور پاک کدو خوښ و وی ځکه زما م کدو خوښ دی د پیغمبر د عادیاتو اتباع د هغه چې مبارک عادت و ما دپاره مستحبه ده ډوډۍ نشته او ډوډۍ الله څه وی وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها طالبان په پوهېږي څومره مؤکده جمله ده الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر روزي فراخي او تنګي د خدای په لاس کې او بیا د دې نه مضبوط آیات ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين هغه ذات چې بت ته سجده کوي هغه له ډوډۍ ورکوي د ګرفت دپاره یې ورکوي هغه ذات چې زناکار لی ورکوي هغه ذات چې ډاکو لی ورکوي هغه ذات چې لغړې او لغړ لی ورکوي هغه ذات چې ناچ نیوالي عورت او ګډېدونکې او بربنډې ښځې لی ورکوي نو چې د خدای قرآن ته ناست یو د پیغمبر حدیثو ته هغه له به نه ورکوي دا سوچ بر ذهن بالکل د نن نه پس وباسئ معمولی اختیار وه برکت به پکې الله شي لږ اسباب استعمال کا برکت به پکې د الله د طرف نه کوم مدرسه کې درسونه کوه زه د خپلو زما د شاګردانو نه تپوس وکړئ که زه یوازې درس سبق ورته نه ښیم دې تربیت هم کوم تپوس ته وکړئ ما ټولو ته ویلي دي چې بچې چې تنخوا باندې بالکل اخله جیز دي تنخوا دا د علماو فتوه ده نن بلکې اجماع ده نن د ټول امت اجماع ده په دې خبره چې په درس و تدریس پیسې اخیستې شي ټوله دنیا کې اخلي دا نن اجماع ده چې په امامت تنخوا اخیستې شي ښه په جوړه تنخوا اخیستې شي ورشه د مکې حرمینو امامانو ملیشیا او پاکستان دنیا وګوره اجماع ده د علماو فتوا یو طرف ته خو ده په دې د ټولو علماو اتفاق دی چې مدرس تنخوا اخیستې شي اذان هم اخیستې شي بالکل اخیستې شي هېڅ پکې دی کې نشته رسول الله مبارک والعاملین علیها قرآن شریف کې راځي چې زکات له به مقرر کړه چې